بسم الله الرحمن الرحیم. دعا یو بهترین عبادت ده. پروردگار علم باندې دعا ډیره ګرانه ده. قرآن کې پروردگار یا ادعونی استجیب لکم، تاسو دعا وکوي خدای دې قبول کړي. خود دعا شرایط شته دي، په کار انسان دعا شرایط وسو کی، آداب شته دي، خپل آداب وسو کی، موانع شته دي، څه رکاوټونه هم دي. انسان دا خیال وساتي په کار دی. ما یو کلیپ کې شرایط دعا ذکر کړیو، د کلیپ کې موانع او طرفه اشاره کوم. کچیر دا موانع برطرف شي دعا خدای قبلوي. یو مانع د دعا دا دی چې کله انسان غیر پروردگار پسې امید تړلی وي، دعا خدای نه غواړو او امید مو بل چاسي وي، بیا دعا خدای نه قبلوي. که مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام یایي چې اذا اراد احدکم ان لا يسأل ربه شیئا الا اعطاه، تاسو کې کچو کې اراده داسې وکړي چې خدای نه چې وغواړي او خدای ویر کړي، فلیأس من الناس كلهم، په کار د خلکو نه مایوس شي دا، ولا یکون له رجاء الا عند الله، او صرف اور صرف امید خدای نه وي. فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا الا اعطاه، کله چې پروردگار علم ور باندې پوه شي چې بنده دغه سټیج ته رسیدلی صرف اور صرف امید زیم، خلکو نه امید پرې شوی دی. لکه ځنه بیماری داسې انسان څه پوه شي چې لا علاج شپه مشه خلک نشي کولی، بیا صرف خدای ته سوال زری کې اه شی حالت انسان پیدا وکړي نو خدای انسان دعا قبلوي. دویم شی دا دی چې انسان گناه و معصیت نه لاس واخلي. کله انسان گناه طرف ته قدم نه کیږدي نو خدای دعا قبلوای شي. کسه چې ته گناه طرف ته یو قدم کیږدي د سوای چې خدای نه یو قدم ورسته کیږي، چې کله خدای نه یو قدم ورسته کیږي دعا خدای نه قبلوي. مولا امام باقر علیه الصلاة والسلام حدیث دی، مولای ان العبد یسأل الله الحاجه، بنده خدای نه حاجت غواړي، فیکون من شأنه قضاؤه، ای خدای شان او حیثیت داسې د څنګه ته پرا کی الی اجل قریب، نږدې ټایم کې او الی وقت بتین یا وریا ټایم کې، فیذنب العبد ذنبا، نو بنده چې وکي ګناهونه شروع کی، ګناه وکي یو ګناه ور باندې وکي، الته خدای نه سوال کوي، الته ګناه وکي، فیقول الله تبارک وتعالى للملك لا تقضي حاجته، خدای ملائکه ته وایي چې دی حاجت ما پرکاوشه، واحرمه ایاها، محروم کا، فانه تعرض لسخطی واستوجب الحرمان مني، دی مو عذاب طرف ته دعوت ورکو، دی مو عذاب رو وختو د سیوای او ما دا باعث جوړیږي چې دا محروم شي مانه. نو کس انسان کوشش وکړي چې دعا کوي نو گناه ما وسکوه. څلورم امام حدیث دی چې مولای الذنوب التي ترد الدعاء، غش گناهانی څنګه گناه رد کوي، سوء النیه و خبث السریره، یو انداز انسان چې وکي بد نیت شي، انسان بد نیت شروع کی، کله کم نیت بد نیت کی کوټای نو خدای به تو دعا نه قبلای. دویم شی دا دی چې خبث السریره، انسان څه کله باطن خبیث ولو، انسان څه کله باطن کې خنه ده و نفاق مع الاخوان یا ورونو سره مرګرو سره منافقت کوي، انسان خدای دعا نه قبلای. دین علاوه